په پیله ورځ باندې تاسو شروع کوئ، په دویمه ورځ به تاسو ته د اثر پته لګي. ما سره براخ راست خلکو رابطې وکړلې واتساپ نمبر په یو 4 اسمونو باندې ته خبره کومه چې دا اسم اعظم دی او د دې اسمونو په برکت سره د ډیرو ملګرو مسائل د الله جل شانه حل کړه. ما سره رابطې کوي. محترمو تاسو ته داسې اسمونه یادومه چې دې سره به تاسو سره غیبي امداد کیږي. ها ستاسو په وهم او ګمان کې یو کار نه الله جل شانه به دل برابروي او دې پس تاسو یو واقعه هم ویم. ها خدا خبره تاسو یې غونډه واورئ او بل دا خبره په دې عمل وکړئ او کور کې څومره زنانه دي ماشومان دي هغوی ته مخایه او دې سره سره سوشل میډیا دا د تبلیغ ډېره غټه ذریعه ده. په دې باندې بیا نور ملګرو سره تاسو دا خبره شیر کړئ. محترمو 4 اسمونه دي. هغه اسمونه به تاسو ته په دې ویډیو کې زه وایم، دا به تاسو ښه په دواړو غوږونو ښه په غور سره واورئ او دا به بیا تاسو د ورځې وایئ. که یو سړی 314 پیرې وایي، که یو سړی 1000 پیرې وایي، که یو سړی لاتعداده وایي. لاتعداده چې څومره ډېر دته موقع میلاویږي دا 4 اسمونه څومره څوک ډېر وایي په پیله ورځ باندې تاسو شروع کوئ، په دویمه ورځ به تاسو ته د اثر پته لګي چې او د دې اسمونو برکت خو ما ته راورسېده. ما سره براخ راست خلکو رابطې وکړلې واتساپ نمبر 0314 5750 161. دا اکثر دې دپاره هم ډېر ملګري اکثر ما سره رابطه وکړي یاره ډېر په مشکله سره مې ستاسو د واتساپ نمبر را پیدا کړ. نو محترمو دې باندې تاسو به سره بیا رابطه هم کولی شئ. هغې کسانو ته الله جل شانه مبارک یعنی هغه خوشحالي ورکړي چې کومه غواړي او دا اسمونه ویلي. محترمو دې نه مخکې څو خبرې تاسو لازما واورئ. 5 وخته مونځ دا به ورسره کوئ. ها که یو سړی 5 وخته مونځ نه کوي، که دا ډېرې وظیفې کوي، که ډېر عملونه کوي، دله عمل نه ورکوي، په ده باندې به اثر نه کوي. دویم نمبر خبره دا ده چې عمل شروع کوي دا نه چې یو ورځ 2 ورځې به وکړي بیا یې پرېږده او په مخه باندې کوي. دا به ریګولر کوي. د وظیفې اثر به تا ته هله پته لګي چې ته ریګولر 40 ورځې وکړي یا 60 ورځې پورې ته وکړي، تا ته به بیا پته لګي. بله خبره دا به نورو ته رسوئ او بله خبره دا ده چې په دې باندې به تاسو عمل کوئ او کور کې څونه افراد دي هغوی به دا په عمل باندې تاسو راولئ. محترمو اسمونو طرف ته راځو، هغوی باندې تاسو ته خبره کوم. یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو. بس دا 4 اسمونه دي. یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. دا د الله نومونه دي. ها بل طرف ته به ذهن نه بوځئ، بس دا د الله نومونه دي. دا نومونه به هم یعنی په انسانانو کې د چا وي خو د الله صفتي نومونه دي، ته به هغه ذات ته ذهن بوځئ. نو یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. بس دا وایه دا 4 اسمونه د وس نه شروع که. یاره که تا سره ستا کارونه غیبي نه کېده نو ما سره بیا په دغه نمبر رابطه وکړو چې زما کارونه هو نه کېږي. کامل یقین سره دا عمل وکړئ محترمو، بیا تاسو ګوره چې الله جل شانه تاسو له د دنیا او د آخرت څومره ښېګړې درکوي. نو دا به تاسو د ثواب په نیت باندې داسې نه چې ما تعالی پکې لکه څوک څه راکوي خو د ثواب په نیت نورو ته رسوئ. دا ثواب نه دی، د دې پته به راته بیا هلته لګي. ها دنیا کې به هم لګي. د یو کس د وجې نه 10,000 کسانو ته دا خبره ورسېده. د هغوی سره چې څومره غیبي امداد کېږي د دې کس سره به هغه دا ټول عمره د ده سره کېږي ځکه د ده د وجې نه به رسېدلې دا خبره. د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. الله خوشحاله